زیارت او جمعې په ورځ یو خاص قسم درود شریف چې د دې په وجه باندې الله جل شانه د انسان یو عظیم مقصد پوره کوي، یو مقصد یې پوره کوي او چې د الله جل شانه خوښه شي نور مقصدونه به هم پوره شي، لیکن دا یو مقصد به د الله تعالی ضرور پوره کوي. دا وظیفه د جمعې او د جمعې د ورځې ده او د زیارت د ورځې وظیفه ده. د زیارت په ورځ به یې شروع کوئ او د جمعې په ماسخوتن به یې ختموئ، نو الله تعالی به ستاسو یو عظیم مقصد پوره کي او تاسو ته به الله جل شانه په دغه مقصد کې کامیابي درکي. دغه مقصد چې دی کو دا هر رنګي وي، لیکن یو خاص مقصد خو به د الله تعالی خامخا پوره کوي. د دې درود شریف د برکت او دا درود شریف هم یو خاص درود شریف دی. ان شاء الله العزیز امید لرم تاسو مخکې د دې وظیفه هم نه وي کړې، چېرته کې نه مو کېدی شي چې دا درود شریف چېرته لیدلی وي. لہذا دا درود شریف تاسو ان شاء الله العزیز دا 2 ورځې وکئ، الله تعالی به تاسو ته ډېرې خوشحالۍ درکړي او الله تعالی په تاسو باندې ډېر زیات مهربانه شي، ځکه درود شریف یو داسې عمل دی او یو داسې اذکار دی چې په دې سره الله تعالی په انسان رحمتونه نازلوي، الله تعالی د انسان ګناهونه معاف کوي، د الله تعالی غصه پې سړیږي او د محبوب صلی الله علیه وسلم محبوب هغه څیز دی چې هغه درود شریف دی چې حضور پاک صلی الله علیه وسلم ته هم یو فرشته د جمعې په ورځ خاص ځي او د هغې بنده نوم ورته اخلي چې فلانکې د فلانکي زوی یا رسول الله صلی الله علیه وسلم په تاسو درود شریف ویلی، نو جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د هغه سایډ نه جواب ورکوي. نو څومره دی خوش قسمته هغه خلک او هغه ژبې چې د هغوی ژبې تر و تازه وي په درود شریف باندې، ځکه حدیث مبارک کې راځي چې کوم انسان درود شریف وایي دته الله تعالی د دنیا او د آخرت ټولو تکلیفونو نه نجات ورکوي، د دنیا او د آخرت ټولې خوشحالۍ ورته ورکوي، د دنیا او د آخرت آفتونو مصیبتونو بلاګانو امتحاناتو نه الله تعالی ساتي. لہذا دا درود شریف تاسو ان شاء الله العزیز دا 2 ورځې وکئ، په ترتیب سره یې وکئ، الله تعالی به ستاسو د زړه مراد پوره کړي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ډېرو معزز و محترم مسلمانانو، تاسو به ان شاء الله العزیز چې روغ جوړ یې د صحت په جامو کې به الله جل شانه د ستاسو تمام حاجات او مقاصد د زړونو پوره کړي. الله تعالی تاسو له اوږده زندګي د صحت او د عافیت والا ټولو مسافر رونو له ټولو عام مسلمانانو له ورکړي. محترمو، نن چې زمونږ کومه وظیفه ده هغه یو خاص درود شریف وظیفه ده او دا وظیفه د جمعې او د زیارت د ورځې ده. نو ان شاء الله العزیز دې وظیفې سره به الله تعالی ستاسو خاص هغه حاجات پوره کړي چې کوم حاجات د انسان نه پوره کېږي. لہذا دې وظیفې سیټ ته ځو، راځئ دا وظیفه زه تاسو ته ښایمه، دا تاسو ان شاء الله شروع کړئ. تاسو ته په خپله اندازه ولګي چې یاره واقعي دا درود شریف یو ډېر د برکت څیز دی او د الله تعالی او د هغه د رسول صلی الله علیه وسلم د هغه د محبت او د عقیدت علامت دی. لہذا دا درود شریف ته شروع کړئ. ګوره یو خو الله تعالی په خپله قرآن کې فرمایي یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه وسلموا تسلیما، چې الله جل شانه په خپله او د هغه فرشتې په د دواړو جهانو په سردار نبی مصطفی احمد مجتبی محمد عربي صلی الله علیه وسلم باندې درود شریف په خپله الله وایي زم لیږم، زما فرشتې به هم لیږي، مؤمنانو تاسو هم پرې لیږئ. ګوره الله تعالی په چاته په آدم علیه صلات وسلام هغه درود شریف نه دی ویلی، یا بل پیغمبر ته دا نه دی ویلی چې زه په پلانکي پیغمبر باندې دا دغه وظیفه کوم یا دا دغه پې کوم که نه درود شریف ویم یا بل یو داسې خبره، لیکن دا خصوصیت صرف د الله جل شانه د خپل محبوب پیغمبر علیه صلات وسلام دی. او بیا فرشتو ته هم پکې حکم دی چې هغه هم پې وایي زم پې ویم او ای مؤمنانو تاسو هم پې ووایئ. نو چې الله تعالی د یو څیز حکم وکړي نو هغه به خامخا د برکت والا وي او الله تعالی پې حاجت پوره کوي. بل حدیث مبارک کې راځي مفهوم یې داسې دی وي کم انسانان چې په جوانو جهانو سردار صلی الله علیه وسلم باندې درود شریف وایي نو دې انسانانو ته د الله تعالی د دنیا او د آخرت ټولو غمونو نه نجات ورکوي او ټولو آفتونه او مصیبتونه ته الله تعالی لرې کوي او خیرونه ورته ورکوي. درود شریف ګوره په یو خاص مقدار باندې ځان باندې دا تاسو لازم وګرځوئ. بل علما کرام فرمایي چې کم انسان روزانه 1000 وارې درود شریف وایي پابندۍ سره، وی الله جل شانه به دې انسان ته په جنت کې چې د کم مقام دی که نه وي هغه به ورته د مرګ نه مخکې یعنی مرګ به ورته هغه وخت کې پورې نه راځي څو پورې چې دته په جنت کې هغه مقام او درجه نه لیدلی، هغه په پاره طریقه ښیي الله جل شانه به تاسو ته ښیي. لہذا دا وظیفه تاسو ووره ان شاء الله العزیز به تاسو ته په دې سکرین باندې هم دا درود شریف شو کمه چې تاسو ته اسان وي.
یو خو د خاص مقصد د پاره دا دی که څوک وایي چې موږ له دې حضور پاک صلی الله علیه وسلم مبارک په خوب کې راشي، دا هر نارینه او زنانه په زړه باندې ارمان دی چې زه خپل پیغمبر علیه صلات وسلام ووینم او د هغه شکل مبارک ووینم، ما سره خبرې وکړي که ګناهګار دی او که نیکوکار دی او که فاسق دی او که فاجر دی، هر سړی دا وایي چې زه خپل نبی صلی الله علیه وسلم ووینم. لہذا دا خو وړومبی د نبي پاک صلی د زیارت دپاره هم دا درود شریف تاسو ویلی شئ، او داسې تاسو بل څه قسم حاجت وي، مقصد دی وي، ضرورت دی وي، د هغې دپاره هم تاسو ویلی شئ. خو تاسو به د زیارت د ورځې دا وظیفه شروع کوئ. دا وظیفه به تاسو د هر مانځه نه پس فرض مونځ نه پس 140 مرتبه وایئ. 140 مرتبه د ماسپښین د مونځ نه پس مازدیګر ماښام ماسخوتن 140 مرتبه ووایئ. د هره پیره چې 140 مرتبه ووایئ د هغې نه پس په خپل ځان دپاره او حاجت دپاره دعا غواړئ، او دغه رنګې ورسره به 2 رکعته صلات حاجت مونځ هم د درود شریف څخه کوئ. د جمعې په ورځ به سحر مونځ نه پس هم 140 پیرې وایئ. د جمعې په ورځ د ماسپښین اذانونه چې وشي د هغې نه واله تر د مونځ ختمېدو پورې به مسلسل وایئ، او مسلسل به د الله تعالی نه دا غواړئ چې الله تعالی زما د حاجت او مقصد پوره کړي. بیا چې د مازدیګر مونځ راشي مازدیګر مونځ نه واله تر ماښام مونځه پورې بیا مسلسل وایئ. دغه وخت کې بیا شماره نه کوئ او مسلسل به دا درود شریف وایئ. د ماښام مونځ نه پس به 140 پیرې، جمعې په ورځ د ماسخوتن د مونځ نه پس د جمعې په ورځ بیا 140 مرتبه. انشاءالله چې په دغه شپه به تاسو د الله تعالی د حضور پاک صلی الله زیارت هم انشاءالله وکړي چې د الله تعالی خوښه شي او الله تعالی وغواړي او تاسو په ایمان او یقین او محبت او په شوق سره وي او الله تعالی به تاسو د زړه حاجتونه پوره کړي. درود شریف دا دی مسلمانانو: اللهم صل على روح محمد في الأرواح وصل على جسد محمد في الأجداث وصل على قبر محمد في القبور. آسان دی ها. اللهم صل على روح محمد في الأرواح وصل على جسد محمد في الأجداث وصل على قبر محمد في القبور. ان شاء الله العزیز چې الله تعالی به ستاسو د زړه مرادونه، حاجتونه او د غټو مسلو د آفتونو نه او د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د مبارک چهره زیارت کولو دپاره او د تمامو مصایبو دپاره دا درود شریف انشاءالله کافی او شافی دی. مسلمانانو الله تعالی مو راته خوشحاله و آباد کامیاب تر و تازه لره. الله تعالی تاسو تمام حاجتونه مقاصد پوره کړي. الله تعالی د ستاسو د زړه مرادونه پوره کړي، د زړه جایز خواهشات دی الله تعالی زموږ او ستاسو پوره کړي. څونه بیماران دي الله تعالی دې ورته صحت ورکړي، څونه حاجتمند دي الله دې حاجتونه پوره کړي، څونه مسلمانانو فات شوي دي که الله تعالی دې قبرونه د هغوی د نورو نه ډک کړي او الله تعالی مو همیشه دپاره قایم دایم ساته. الله تعالی ستاسو بچي عالمان، حافظان، داعیان د دین، داعیان، متقیان، فرزګاره خلک وګرځولی کړي. چا ودونه نه دي شوي الله تعالی دې ورته بهترینې نکاګانې، ښکلې بیبیانې او ښکلي هلکان دینداره ورکړي. جزاک الله خیره، احسن الجزا فی الدنیا والآخره.